وٹ باور کوي خلقا وٹ باور کوي خلقا وٹ باور کوي خلقا وٹ باور کوي خلقا تاسو کا د دې د شخصیت خبر ځان کړئ خدای کو چې هر خان نو جا کردار بتر قربان کړئ دې به هم د خپل قافلې میری کاروان کړئ سوان دې د سیالي خلقا دې بن پرې دې خلقا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېره مننه زموږ د محلې د ملګرو چې ما ډېر عزت راکړو جلسو په مختلف کېږي تاسو به مختلف جلسو ته کېږئ او مختلف جلسو کې به تاسو مختلف بیانونه اورئ آلریډي په موږ ناوخته شوی دی څه ملګري چا نظمونه وي چا شعرونه وي چا بیانونه کول ناوخته شوی هم دی او د باران هم پته نه لګي نو په هغه وخت کې زه خپل د ټایم نه ټایم کټ کړم مختصر ورته بیان به تاسو ته وکړم زمونږ کومه محله چې دا مکه مسجد محله بیا ځلې چې زمونږ کومه کمیټې ده زه د هغو طرف ولاړ یم او هغو زما سره په دې باندې مرسته کړې ده کوم چې زمونږ د کمیټې کسان دي کوم چې زمونږ د کمیټې نه بغیر کسان دي محلې والا دي نو هغو زما سره مرسته کړې ده زه د هغو لپاره ولاړ یم موږ د کومې پالټۍ نه نه ولاړ د څه قسمه پالټۍ نه نه ولاړ د څه قسمه تنظیم نه نه ولاړ د ټولو نه مخکې زه دا وضاحت کول ضروري غواړم ځکه چې مختلف خلکو ته مختلف خبرې رسېدلې هغه ټولې منګړې دي او غلطې دي په دې خبرو پسې موږ ډېر نه ځو ځکه چې زموږ د کمیټۍ او زموږ د محلې زموږ د پینل دغه دا فیصله ده چې موږ هم د چا خلاف خبره کوو او نو په چا پسې خبرې کوو نه چا دا کړي یا هغه کړي موږ به صرف او صرف د خپلې محلې چې کوم مسلې دي هغه به بیانوو زموږ په محله کې د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه ده د رکوع زما په تقریبا 28-30 سال عمر دی په 28-30 سال کې تاسو به هم ګورئ کومې دا روسو کلیکشنې چې شوي دي کوم چې ستاسو او زما د یادو دي هر سړي دا دعا وکړل اوبه به راشي سیوریج لاین به صحیح شي روډ به صحیح شي ګلۍ به صحیح شي زما په یاد کې خو نه دي شوي که ستاسو په یاد کې شوي نو تاسو ورته کوئ زمونږ کوم د سکندر دکان چې دی د دې لپاره وپلېږي بله چې کوم زمونږ کسان دي هغو ته ډېر غټ تکلیف دی نو په دې ته ډېر تفصیلي خبره کول نه غواړم خو دا زمونږ یو کوشش کوي او زمونږ د ټولو د اولنۍ مسله دا ده چې زمونږ کومې 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 دي هغه صحیح شي زمونږ سره چې لاندې زمونږ کومه محله ده کومې د قبرستان په ډول وایي زمونږ نه زیاته بیا د هغو مسله ده هغوی چې کوم ځای دا کلي پلې شوي ده د دې نه هم اوبه نه ځي نو هغو ته هم دا سال استاد وشو ځم هلته زما کور دی زه پاتې کېږم دلته هم زما کور دی ما ته ټوله اندازه ده چې هلته اوبه نشته دې خلکو ته د اوبو ډېر غټ تکلیف دی نو انشاءالله د نور خلکو په شان دعوې او وعدې ته سره نشو کولی خو دا یو عهد دی دا یو ایمان دی چې دا مسلې چې کوم دي دا به ستاسو نه ټوله مخکې حل کړم دویمه مسله زموږ د ډسپنسري ده دلته بله غټه ډسپنسري ده چې د هغې څه حل دی هغه زما زیاته تاسو ته پته ده ښکته محلې ولته هم پته ده بره محلې ولته هم پته ده چې د هغې څه حل دی زموږ نوجوان نسل چې دی کوم طرف ته روان دی نو دویم زمونږ انشاءالله په دې باندې دا غټ دغه چې زمونږ ډسپنسري به حل شي او دلته یو پارک جوړ شي یو ګراوند جوړ شي چې کوم دی زمونږ کوم د دې علاقې کوم نوجوانان چې دي کوم هلکان چې دي ورته په خپله هم کرکټ لازم کله کله لیکن دلته زمونږ څه پوسان حال نشته نه څه ګراوند شته نه څه دغه شته ډېر بد حال دی د هغې دغه زمونږ مختلف لرو لرو علاقو ته ځو د هغې ولې مونږ ته تکلیف وي لهذا زمونږ دلته د ټولو نه غټ د یو ګراوند او یو د پارک کوشش دی چې هغه دلته جوړ شي بله مسله زمونږ دلته ده د سیوریج د سیوریج لاین چې دی تقریبا هغه زمونږ ډېر زیات جوړ شوی دی ځکه چې ډېر عمر یې وشو او هغه چینج شوی نه دی نو دغه باندې زموږ کوشش دی چې کوم د سیوریج لاین چې دی هغه تبدیل شي هغه چې د بره محلې دی که د هغه ښکته محلې دی او د واډ 1 څومره چینج دی د ګلاب خان خو دا دغه دی هغه خو د پوره یو څه ذمه دار دی لیکن موږ چې کوم خو د خپل واډ 1 ذمهوار یو د ټولو ذمهوار یو خو لکه انشاءالله زموږ دا عهد دی دا کوشش دی دا خبرې چې کوم دي د ګل خاندان موږ هم پرې ښودې دي چې زموږ دا مسلې دي او ته به دا مسلې زموږ حل کوې او هغو په دې باندې زموږ سره اقرار کړی دی چې بلکل زه به ستاسو انشاءالله دا ټولې مسلې چې دي دا به حل کوم بله خبره دی دلته زموږ کسانو ته شناختي کارت جوړوي یا بل سم کاغذي سرکاري کاغذونه هغو ته یې غټ مصیبت
نو هغه دلدار ګلاب سره ناست دی دا خبره موږ د سره کړې ده چې په دې کې به زموږ سره مرسته کوي که زموږ سره هر طرف ته ځي لیکن ته به زموږ دا مسایلې حل کوې او هغه هم زموږ سره دا یقین دهاني کړې ده چې تاسو څه ټایم وي زه تابعدار ستاسو هر مسله به زه حل کوم بله خبره بله مسله دا ده دلته زموږ د محلې د صفایي کافي ټایم وشو کافي ورځ وشوې دلته زموږ د بر محلې صفایي سبب خاني حل شوی رخته محلې اپنے مدفعات ته هر سړی لګیا دی خپله ګلۍ محلې چې کوم ده هغه صفا کوي نو په دې باندې هم زموږ ډېر لوړ زور دی چې زموږ ګلۍ محلې چې کوم دي ډېره باقاعده کسان مقرر شي آلریډي د دې کسان شته دا نه چې نشته زموږ چې کوم ټیکس دی زموږ چې کوم پیسې کټ کېږي زموږ نه کوم چې یو شي د فنډز وغیره راځي په دې کې د هر شي تنخواه ده د هر سړي پکې تنخواه ده د هر کار په دې کې پیسې دي لیکن موږ دا ته نه رارسي موږ تاسو ته اول هم وایي چې زموږ خپل یو دغه دی کمیټې ده یو تنظیم دی یو اصلاحي دغه ده موږ په چا پسې خبرې کول نه غواړو لیکن دا زموږ حق دی د دې لپاره به موږ اواز هم کوو د دې لپاره به موږ احتجاج هم کوو دا زموږ حق باقي زموږ په محله کې د ټولو غړي مسلې زموږ دا ګلۍ دي دا ګلۍ چې دی په ظاهر خدا په روډ باندې هېڅ ښکاري نه خو لیکن په دې یو ګلۍ کې چې دا ډېره غټه آبادي پرته ده ماشومان دي واړه دي بزرګان دي زنانې دي دلته زموږ ګلۍ دی یو دا ګلۍ د مخامخ یو دا ګلۍ د دوه درې ګلۍ د دې نه بره دي زه تاسو ته هغه وښیم بلکې تاسو خپله لیدلې دي که ماشوم د بر نه راپرېوت چې ښکته را رسېدی هغه به مړي داسې ګلۍ دي څو کاله وشو چې دا ګلۍ زموږ نه دي جوړه شوې نو زموږ دا ستاسو سره وعده ده دا کوشش دی انشاءالله چې موږ سیټ وګټو او انشاءالله ستاسو په کوشش سره ستاسو په وټ سره به موږ ګټو نو ستاسو دا څومره مسلې چې دي که ګلۍ ده که روډ دی که صفایي ده هر ډول مسله چې دا انشاءالله دا به ستاسو حل کېږي تاسو ما پېژنئ ما دلته زندګي تېره کړله بغیر د سهودۍ نه بغیر د لالچ نه ما د هر سړي خدمت کړی دی که چا د شپې اواز کړی که چا د ورځې اواز کړی دی زه د هر سړي سره تللی یم هغه ټولې محلې ته پته ده نو انشاءالله چې نورې ستاسو کومې مسلې راځي هغه چې هر نومه مسله وه د محلې په اعتبار سره زه به بیا هم تیار یم هر ټیم تاسو تابعدار چې څه ټیم تاسو اواز کوئ زه به راځم بل د ګلو خبره ما وکړه دلته د ټولو غټه مسله په دې کې ده د لایټینګ یو ګلۍ خراب دی یو لایټینګ نشته تاسو په دې پوره ایریا وګورئ هر سړي خپل کور مخې ته لیټ لګولی پرایویټ لیټ لګولی خپل د کور د بجلۍ نه لیټ لګولی دی خپل لیټ لګولی یعنې په دې کلي کې تاسو ماته نه شئ ښوی چې موږ چا لیټ راوړی چې لیټ ولګوه بل ګلۍ دی نو د هغې ذکر خو ما تاسو ته بار بار وکړو خبرې ډېر اوږدول نه غواړم کومې چې د محلې خبرې وې کوم چې ستاسو حقوق او ستاسو او زما حق او هغه ما تاسو ته بیان کړل چونکې ټایم هم ناوخته شوی دی او خبره کول نه غواړو نو بس انشاءالله تاسو په نر باندې کونسلر سیټ چې کوم دی زه ولاړ یم آزاد امیدوار ترماس نشان دی تقریبا ټولې محلې او واډوان ورته پته ده د دې باندې به ووټ ووایي او د چیرمنشپ چې کوم دی هغه موږ د ګوړه خان او د هغه وایس چیرمن یعنې دوست محمد موږ د دوی اعلان کړی دی غټ وټ چې دی هغه به تاسو ټوکرۍ له ورکوي او ډوکه وټ چې دی هغه انشاءالله ستاسو څه مسلې تابعدار تاسو ته څنګه چې صدر صاحب خالد بیان تاسو ته وکړو چې ستاسو امیدواران چې کوم دي د هغو په دفتر نه نو دفتر به نه وي زموږ میډیکل سټور دی تاسو ټولو ته معلوم ده دغه ځای مې کور دی دغلته به زه ناست یم چې د چا څه مسله وه څه قسم مسله وه د شپې هم اواز کولی شئ د ورځې هم اواز کولی شئ زه به هر ټایم تابعدار یم باقي زه د ټولې اهل مکه مسجد محلې کوم چې زموږ سره دلته انتظامي کې ولاړ وو هغو سره چې کوم بیز لګېدلی MMMC مکه مسجد محله کمیټي د هغو باقي د ټولې محلې او دلته راتلونکي کوم مېلمانه چې دي راغلي چې دي ګلاب خان دلې یا ریحان پارټۍ کوم سربراهان چې زه د هغو ټولو شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم چې موږ یې ټایم راکړو او تاسو دلته راغلئ والسلام